او په پوښې په یا لغوي معنا دا ده چې څه کول ها یعنی توجيه الاسباب نحو المطلوب سواء كان خيرا وسواء كان شرا توفیق دې ته اسباب برابر دي شي لپاره کنه پوښې خیر او شر او په اصطلاح کې عبارت ته توجيه الاسباب نحو المطلوب الخير څه ته وایي ها خو توفیق چې کوم دی نو دا استطاعت ده توفیق چې کنه د موږ توفیق د مخ استطاعت ده کنه اوس په دې استطاعت کې جنگ دی د چا د معتزله او د چا چې دا راته وایا چې دا معید د فعل سره او کدا نه مقدم دی د فعل نه څو مذهبونه دي په دې کې مذهب د اهل سنت والجماعت دا ده پوښې په چې دا معیوي د فعل سره صحیح اوري کنه اوري او معتزله وي دا توفیق به دا مقدمي په چا باندې یاره دا توفیق او استطاعت د فعل یاره فعل استطاعت غواړي کنه او به استطاعت د فعل کیږي نو اهل سنت جماعت سوی ها ما معی د فعل سره او دلیل دا چې نشي ولی کده معی نشي یعنی دا فعل چې د ابتدا نه ته انتها پورې د مز کېته نو دا طاقت د مانزو استطاعت د مانزو دا به هم چې څومره مونږ چې دومره بسې تکینه تک په پاسې کې کینه پاسې رکوع لږه سجدي لږه طاقت ته وړي نو دا توفیق چې ده کنه هغه سوې ها ارسمه دا مایوي د فعل سره قبل بنئ قبل ولیکي قبل راشي څه شي قبل راشي طاقت مخ کې ده نو دا طاقت او دا خو علت ده کنه نو چې علت مخ کې شته نو معلول دغه مخ کې بیا معلول ونشته د فعل نه مخ کې فعل بیا پکار دی څه وای کنه یار د فعل نه فعل بیا د فعل نه مخ کې بیا صحیح چې استطاعت علت تام شو او د علت تامنه تخلف د معلول کېږي نو تا خو مخ کې وي کنه مخ کې خو ته وي دا تقدمي زماني دی دا کوم تقدم دی تقدمي زماني دی که تقدم د امس شو پنن تقدم د نن شو په چا په غدن دا کوم تقدم دی تقدم د ماسپخین د وخت شو په مازیګر دا کوم تقدم دی چې دا بعد د ما بعد د ما قبل سره نجم کیږي نو دا تقدم چې موږ مخکیوالي خو تقدم زماني وایو کنه نو تقدم زماني چې فعل مخکې شو ما دا به صحیح غوي پیدا دا به مایوي د فعل سره مخکې بني ولې که مخکې شي څه شي نو مخکې به څنګه مخکې کېږي یعنی د لا فعل بنه یو دی به لا فعل بنه لکه دا پرون چې دا نن چې په پرون په سبانه په سبا باندې مخکې ده یره دا نن چې په سبا مخکې ده څنګه مخکې ده چې نن شته په نن کې سبا شته پرون چې په نن مخکې وو نو په دې پرون کې دا نن وو نو دا خبره نو چې څوک مخکې شو استطاعت مخکې شو نو د استطاعت په وخت کې به چې کوم دی نو دا فعل نه کنه او چې فعل وسره نشته نو دا معلول نه دی نو متقاصر راغی د معلول راغی د علت نه علت تامر غلې دی اوس نشته یو په کار دی د فعل نه هغه فعل د فعل نه مخکې راشي پوه شئ کنه چې دا علت تامر دی نو دی وجنه موږ د دقیق نظام بچ کو چې تخلف د معلول را نشي د چانه ځکه مایي وایو د فعل سره ځکه چې وروسته به د فعل سره مایي وي نو فعل به یو څه وي ها فعل به یو څه وي وایا فعل به یو څه وي ها وای کنه یار فعل به استطاعت به کنه نو تخلف د معلول علت به د خپل معلول سره مایي وي وشو تخلف براشي ها چې د چې ستا فعل شروع شي نو استطاعت شروع استطاعت سره فعل له نو دا معلول چې د متخلف شو د چانه د علت نه نشو تشاوي اهل سنت والجماعت لیکن معتزله ساته کوره خاطر څه ټو خلک نه پوه شي هغه سوي وینا دا بسوي دا به مخ کی وي ولی وی چې دا امر تانه د پوس کوم دا طلب د فعل ته وي کنه څه ته وي او دا طلب د فعل د امر مخ کی وي د فعل نه خدای پاک چې څومره حکمونه کړی د فعل نه مخ کی حکم یې کړی کنه او دین امر چې کوم دی وځه د پاره د استقبال لګنه امر او د نهي د پاره لکه مضارع خو مشترک دی په حال او په استقبال کې او امر او نهي دا په استقبال کې امر چې کوم نو د په کار چې کار خامخ مستقبل کې بګي وایي په استقبال چې امر الله پاک کوي طلب کوي دا طلب شو څه شو
او طلب چې کله خدای پاک کوي نو په کار د چې سي دا چاته د چا نه چې د شی غواړي په کار چې دغه دی وسی کو دغه وس نه یو خدای پاک کوي وکا نو دا څه شو تکلیف به مال ایتاش که مخکې نشي او وي لازم مشي شي تکلیف به مال ایتاش وسوق مقدم نشوه دا استطاعت د فعل نه مخکې نشي لازم بشي څه تکلیف العجز تکلیف دا راشي دا چا ځکه چې داغه اوس مخکې استطاعت نشته خدای په کوئی دا وکا هغه طاقت نه لري نو لکه دا طلب مخکې وي د فعل نه نو هغه چې کله طلب خدای پاک نه په دې ټیم کې څه پکار دی او استطاعت پکار دی نو دا د فعل نه مخکې پکار دی که مخکې د فعل نه فعل د څه شي استطاعت د فعل را نشي نو لازم بشي شي تکلیف بما لا یطاق ٹھیک شو دا چا دلیل شو دا د معتزله و او چې دا ټول سخت دلیل دي دونه او بس لکه دونه کې ټوک نشته هغه هم د سم خبرو کړو دیم سم خبرو تاسو به توې جی اصل کې کنه حل د دې خبرې دا ده چې دا استطاعت دو معنی څه دي او هر یو چې غسته ده کنه هغه جدا جدا معنا ده څو معنی دي یو د طاقت د غزوست نماز پخین د منځ کولو طاقت زمونږ شته سمانه سلامت الاسباب والالات سلامت اوس سره د پکټ پروت ده او د څه حل چې خپې اکسیډنټ ګړلې خپې ماتې دي سټي ماته السا پکې ده پکټ کې پروت ده دا موږ من قادر ده چې کینې او پاسې او د سو نه هو شي کنه شوی زینو کې تاسو ته پته راغله مونږ چې شي بیا شیخ فانی شي نو بیا زور کوي بیا فیدو ور کوي کنه ور کوي داس شو بیا بل شي خدای پاک وي دا بکه دې سوی نو یو سلامت الاسباب والالات یو دا چې کوم د استطاعت هغه زمونږ د مسپخین موږ استطاعت شته الله سونه خپې روغ دي بوشته اوره خو صرف وخت لا نشته جو یو چې کوم دینو سبب الادا ده یو سره یو نفسي وجوب ده یو وجوب ادا ده یو نفسي وجوب ده د نفسي وجوب د لپاره سبب چې کوم دینو یو شی ده او د وجوب ادا لپاره سبب بیا بل شی ده او اصول فقه کې بیا دغه بس خیز دکې دغه د ټوغ باس نه دی دې بزن خپو کوي پارشي باندې د اصول فقه د مباحث نه دي دا ډیر بس د زیرو بم سره بد یادوي وایي په خبره مې تاسو څه وکړه ګوره جی به خبره ځان پیوګن یو استطاعت به مانده چا ده سلامت الاعلی والاسباب آلات والاسباب ده او یو چې کوم ده په معنا د چا ده چې قوت مستجمعه لجميع الشرائط ورفع جميع الموانع یو په دې معنا سره څه القوه المستجمعه لجميع الشرائط چې قوت مستجمعه ده جميع شرایط او سره او چې کوم شی موانع پوښه په هغه سره چې یو شی یو معنی بومنه جميع موانع چې څومره معنی د دې پر کې د ټول دي زی پورته یو په دې معنا سره ده دا چې دغه وای کنه مخکې پکار ده سو کوئی معتزله وای مخکې پکار ده نو او موږ چې وایو مای پکار ده نو موږ چې مای وایو نو کم یو وایو دا دویم وایو سو وای او دا به د فعل سره مای هغه چې وای مخکې پکار ده کم یو ده خبر او هر یو لره محمل صحیح دي ته توجیه وي او مزګ چې کم ده سو دا شو بیا په دې دویمه د سلامت الاسباب او الالات خبره تا وکړه څو وکړه چې تا نه دا ته پوس کوم دې کې نو ست پوس کوم اوري دا سلامتیا د چا د آلات دا به کافی په وجود د فعل یا نه کافی صحیح یا به کافی په وجود د فعل کې یا به نه کافی کو دا کافی په وجود د فعل کې چې بیا تخلف دراغه د معلول د چانه چې کافی شنو بیا معلول نه راځي او کو دا نه کافی وي دا صحیح نو بیا تکلیف مالای طاقت دوم استطاعت نه لري چې نه کافی ده کار پته نشي کوله بیا څه شو هغه اعتراضونه بیا ما شو دغه سلامتیا د اسباب کې نه تاسو کومه دا کافی ده په وجود د فعل کې او کنه کافی ده کو کافی وي نو او بیا فعل ناراضي نو چې کافی ده فعل ول ناراضي نو بیا تخلف د معلول لغه د علت نه او کو نه کافی وي
په ناکافي استطاعت باندې خدای پاک خلق مکلف کو نو دا څه شو تکلیف شو په ما سره چې لا یطاق به نو بیا ته شی جوړ شو نو تاسو به دا جواب وکړئ او دا اصول فقه کتابونه نه ډک دي چې مراد د دې قدرت نه د دې قدرت او استطاعت نه قدرت متوهمه ده پچا کې قدرت او نه هغه چې کوم ده څه ده محققه نه ده کوم یو نه ده ها او کوم یو ده یعنی په وهم د عبادت کې کافی ده دا وایي لنډه جواب کوم په اختیار شي کافی وایم په چی شي او کافی وایم په څه کې او په وهم د وهم دا کافی ده مثلا دا کافی ده هغه کافی نه وایو چې هغه په نفس الامر کې کافی وي هغه نه وایو کوم وایو وهم او په توهم د عبادت کې بسې کافی تاسو نو انوار راولې دا خبرې کړلې ښه څه شو جی نو انوار وینم تاسو تازه خولې اسامي دازه وي ټول کتابونه دازه وي او په خپل اندازو باندې په خپل عبارتونو اعلی عبارتونو سره لولو شي فقها اصول ولواله اسه کې دا خبره تکي ګوري خوشي مونږه کافي وي بچا کې نو دې ته قدرت متوهمه وي سوي يعني اوري يعني الذي يكفي للفعل في وهم العبد الذي يكفي للفعل فهمت دنا چې دا کافی ده او چې په نفس الامر کافی ده نو بیا فعل ولې ناراضي چې په نفس الامر کې کافی ده خوشي کنه شي په دې وجه نه بیا تاسو الته بدای نه چې په دې وخت کې یو سړی مسلمان شي چې دې قدر خصبه کې کولای شي ها کلمه وي ها او څو غسل وکړو هغه موږ نشي کولای هم په د موږ پر شو اوري څوک مسلمان شو یا د شو کنه پوښي او دا او بیا هغه تاسو خیال په نور کې قصې کړلې چې هغه څه ده خدای پاک نور ودرې کنه خدای پاک وسو نور ودرې کنه اوري او بیا غي مثال نه خلیدا نور ودرېدل سليمان عليه السلام ته ودرېدل او مخکې څه کسان د نامون سو اجه ډېر خپه کېده د موږ په وخت په خروج باندې نو خدای پاک ولې وقف الشمس کو شم نور ودرو نور ده نشته نور لن وعده دي نور طالبان سره شي ها شته سامي شي په انوار ته هغه تفصیل لګنه سره شاهنه قصه ده په ده خبر حل ز په اخر کې بتا کو دا بس دا خبر ختمه بس نور څه وای ګور جی وس د استطاعت چې ده پدې کې مذهب دا شو او دغه مذهب د چا شو د اشاعره شو مذهب د چا او مذهب بیا د ماتوریدی وو ګور د ماتوریدی دغه چې ده کنه دا به استکای ګور او دا ابو المنصور ماتوریدی دا بیا ګور ماتوریدی او بدی کې یا 15 مسلې یا 100 مسلو کې جديد او شریعه خلاف دي دوه اهل سنت والجماعت دي پوه او منصور ماتوریدی چې عقیده کې زمونږ امام دی او د په فروع کې د امام ابو حنیفه سی حنفی دی ښا او د دې کتاب د کتاب تاویلات دا ساته ګورې په کې لوی علم پروت دی ښا هغه پیدا کړي ابو المنصور وسو ماتوریدی رحمت الله علیه ډېر لوی انسان او موږ چې دا تاسو زما چې موږ پکاته چې موږ دغه شروع کو کنه او دا د ابو المنصور ماتوریدی په دغه باندې موږ او شو ماتوریدیت زده کوي ماتوریدیت زده کوي کنه اسی په ځان باندې پټکې به په سر کړي ماتوریدیت زده کوي د شي خوشې به هغه مسائل زده کوي په دې کې نه نوځي خو نه نوځي دا سجاد مې ما سره دلته وو دا اوس ماشاءالله ډېر لګي کار کوي کنه خو دلته د ټول سبقونه یو کال د تمایل دي خوشې الحمدلله که پای کې ایمانی کنه چرته هر سبق په اختتام دی دا وي چې دا د ماته خول وګي به باز سره چې کم دی نو ډېر غټ شي بیا ځان وکړي ډېر غټ کار بیا نوم د چانل ونه اغله دانه دی پکار پورشي دا سند د خپل کامل کی پورشي چې دا یو خبره کی چې دا یو ټکه څه کتابونه ما دل ور نکړو دا کتابونه د ډېر دغه دي په دې پابندي د نو هغه وسم چاته خیم نه یو پنځه اهم شپږو هم څه دي یو ته مو جوړل یار سری شو سره مو ساتل کتابه پورشي چې په دنیا کې پای پابندي ده په دنیا کې پای پابندي ده ځکه د اهل حدیث بادشاہي ده په تمام دنیا د اهل حدیث بادشاہي ته پسه د سعودي د اوقاف نه ده د پاکستان دغه چې دي کنه د مولیان ته تم ټر نشي کول دا دغه چې سم الحق مسلمه ته پټوي وستا په دغه د سکو د سخت کومه زړه د الله نه لريګم خو زه وسم د سعودي نه لريګم ځکه ځل ته موږ زو ورته غوټو مجلسونو کې په دې منځ او دغه په تقریز بوله کو کوم کتاب د دفاعي درس نظامی
مثلا کتاب خلاص شوی دی بس نو ته نسخه نه ملایي چې چاپ کوو خو پیسې نشي پوه شوې چې 1500 دانې خو چاپ کړو هلته په لاهور کې دغه پروت دی زه ته وایم چېرې 1500 دانې خو چاپ کړو اورې او په هغې باندې موږ لږ کار کوو نو بیا به دې کې دا چې کوم د نصاب دا موضوعات دي دا به بیل کړو او دا نور به بیل کړو بیا که نه دوه کتابونه به دې جوړ کړو اوس یو ځای چلېږي خو یو ځای ښه دي ابن تیمیه وپېژنه چې دا څومره خطرناک انسان دا دومره خطرناک انسان چې اهل سنت والجماعتو ته چې د کوم نقصان رسولی دا به غیر مسلمو نه رسولی یهودو به نه رسولی چې کوم نقصان د دین ته رسولی چا لیکن د هغې باوجود موږ ورته نه زوال وایو نه مزل وایو نه کافر وایو ته ذمهواري په سر نه اړو څه مسلې داسې دي د اهل سنت مسله د صفاتو ده ید او وجهه دا خطرناکې خبرې یو د طلاق ثلاثو خبرې یو د نبی سلام د صرف د نبی سلام په دې نیت چې نبی سلام د هغه روضې له زما د دې متعلق دی کوم خطرناک خبره کوي یا په یوې کلمې سره دې طلاق انت طالق ثلاثا یو ګڼي خطرناک شی دی او دا د څلورو مذهبونو خلاف خبره ده او ډېره خطرناکه خبره ده ځکه چې دا ته هغه طلاق شوی ده او ته طلاق رجعي ګڼې نو ته به سره بیا نکاح وکړې حالانکې دا څه ده او درې طلاق دي نو درې طلاق دي که هغه تفریقا وي که هغه بکلمتین واحدتین وي او دا خطرناکې خبرې کوي او د هغې نه علاوه ډېر خبرې په وخت کې د علماو بیا درې علماو ما په دفاع نظامي کې علامه زملکاني او علامه ذهبي او دارنګې دا هدایت النحو چې چا کړله دی او دارنګې علامه ذهبي او دارنګې علامه ابن کثیر رحمت الله علیه دا ټول د ده سره شاګردان و چې لما فهمو الى حقیقت امره بیا علامه ذهبي او رساله ولیکله پوه شه رساله ما لیکلې ده او ما د هغې ترجمه هم کړله او په پوره موجوده ده په چا کې په دې دفاع درس نظامي کتاب کې په دې تحقیقي سره بیا د هندوستان یو عالم بیا ډېرې ښکلې ترجمه یې کړې وه په دغه کې هغه بیا موږ دغه کړله که نه هغه بیا موږ بیا د هغې ترجمه هغه ترجمه بیا نقل کړله ما ځکه چې هغه ډېره هندوستاني عالم و په هندوستان کې ډېر ښه عالمانو ډېر ښه کار کړی یو په دې سلم باندې کار کړلی مولانا صدیق صاحب دیم په هندوستانی پخوانی عالم دی نو کار یې کړلی خو دومره په دې سلم پوهېده که نه پوه شوې چې دا دغه نه دی دا کوم کار چې چا کړلی په له پاسه دا حشه چې ده چا دی دغه ګرد ته هم نه رسي پوه شوې په اردو کې کړله پوه شوې دغه ګرد ته هم نه رسي دی صرف دا چې کوم دغه سلم یې چا پرې نقل کړلی خالص مولا مبین نقل کړلی بس مولا مبین دی خو دلته غاړې پیسکو ته راوړلی بس مولا مبین ګوره دا شی ګوره تش مولا مبین دی دې کې داسې خبر نشته الا ماشاءالله یو ځای کې نوم ځای کې ته بل سره اخیستی تش مولا مبین دی مولا مبین دی ما سره پوه شوې او هغه چې کوم دی هغه پې کار کړلی چا اورې مولانا صدیق احمد صاحب که نه پوه شوې پې هغه کتاب بیا ځان له تاسو والئ ځینې ځای کې زما په کارېږي تاسو ته وایم اخر دا ګټ مقاصد شروع شي که نه اسعاد الفهوم دی که څه نوم دی هغه دی ښه پوهېږې پې د مولانا صدیق احمد صاحب د هغې چا سره به نه یو تن حاشیه نه او په حاشیه کې دی که نه حاشیه کې دی که نه چا سره شته راکړه دا نه دی دا خطا شوی دا اسعاد نو د اردو دا بل لیکن یار دا جوړه موبایل کې شته مړه زما سره داسې شته دې موبایل کې ګرځي موبایل کې شیخ سترګې خرابوي موبایل شي د غول دا پکار دی سترګې پکار دی کاغذ چې سترګې نظر تیزي موبایل د سترګې نظر خرابوي او کتاب د سترګو نظر ښه کوي تیزي ته په کتاب ګورې دا کتاب الله پاک به د هر کتاب سره ستا نظر تیزي پخواني د خلکو بوډاګانو نظر اوس د ځوانانو نظر نشتی پوه شوې خبره مې د څه وکړه مخکې ځان نو دا علامه منصور ماتوریدي هغه وایي انسان چې کوم دی نو هغه څه دی هغه خالق د عبد خالق د فعل اختیاري نه دی او کاسب د فعل اختیاري دی او اشعریه څه وایي د انسان له قدرت څه شته متوهمه شته یعنی تکلیف د عبد دی په چا سره په دې قوت سره استطاعت سره متوهمه فی وهم العبد الذي يكفي في وهم العبد اوري دا شو او ماتوریدي سو الفاظ استعمالي وای کنه یو اسمه ته ویني چې هغه سره وي خالق نه وي سوې کاسب وي
او خدای صفه ما چې دې سوې د استطاعت پکار دې بندله کم یو قدرت متوهمه سلامت الاسباب معنا د چا خو الکافی فی وهم العبد دا وای کنه یار دا وای او منصور ماتوریدی سوې چې کاسب دی خالق د عبادونه دی منځ کې معتزله چې دي هغه وای خالق دی فعل اختیارو او جبریه وای د مجبوری محض د کل جماعت پشان د غټ او ایسه چې کوي الله پاکي کوي او اسی د ظهور د پلاس خو کېږي او د چې کم دین هغه سدي جبریه دي نو څو مذهبونه شو ټول معتزله سوې معتزله او جبریه بالکل ضد او نقیض دي جبریه سوې ها جبریه وای مجبوری محض دی ټول کار سو کې الله کوي او هغه درمنډه سوې جبریه معتزله درمنډه خالق بندوي بالکل ضد نقیض نشو او د پاتې شو زمونږ د اشعریه او د ماتوریدو دا سي د عنوانات اختلاف ته نو حقیقت یو دی کنه پوه شئ دا کسب چې دی کنه یعنی د طاقت څومره دی د کسب طاقت دی د څه طاقت دی د خلق طاقت نشته د خلق طاقت نشته او څه کسب څه ته وي استعمال د اسباب په جوارح باندې اسباب اختیارول دا دغه دی دغه مرغه نو دا سلامتی د اسباب نشو وجود خدا اسباب به استعمالي کړ نو کته موږ وایو وس د سلامتی د روغ دی دا مخ کې دی خدا اسباب لہذا چې مسپخین نشي جو خپې روغ دي لاسونه روغ دي او پښته جو کوي به کنه سلامتی اسباب نشو نو کسب خدای ته وای کنه نو دی لږ فرق دی ښا چې د عنوانات فرق دی اخته ټول یو دی پوه شئ پسې له کتاب راګه اوري کنه اوري دغه زه ته ورسېدم کم ځای ده اوري والصلاه والسلام او صلات او هر کې سفارش هو د حمد نه د بایتانا شروع کړه په صلات او بچا کې سلام کې صلات کې ماته استوي چې ست وي ها دعا ته وي او دعا ست وي طلب الرحمت ته وي چې کله نسبت الله تعالی ته وشي بیا بسکه بیا به دغه نه ساخلي رحمت علی ذکر د کل او مراد د نشه شو جوش شو ذکر د کل او مراد د نشه شو جوش شو بجلشته اوشته اوري ذکر د کل او مراد نه چی شو جوش شو بیا رحمت من ما اعتراض هم کړی چې رحمت هم صحیح نه ده ولی ذکر هغه رقه القلب رقه القلب وصف للقلب وعرض قائم به والعرض لا يوجد بدون ما بدون المحل وشيء ها او دا صفت ده قلب او صفت بدون الموصوف نه بدون المحل نه نو چې بیا خو الله پاک له دا صفت راشي نو قلب ول راشي ذکر رقه چې راشي نو قلب غوړ نه يروي کنه رقه القلب غوړي دا عرض نه ده او دا قلب ولا محل نه ده او عرض بدون المحل وي خو په پښتو کې صفه زبر ته نه تول نه پويږي نو جما څنګه جواب وکړو دې وجنه دا صحیح نشو نو هغه بیا وي میدان تمام مفسرین اور ان الله لا يستحي ان يضرب دلته چې دین استحياء حیا اخو انقباض النفس توي النفس الله پاک له نشته انقباض راشي د سره چې یو شی کنه پوه شي به یو کار دي شي کنه چې هغه حیا ممنوعي نو خدای نفس منقبض شي کنه دا کار څنګه وکم وایي و زه روان شوم په دې لارې مې ټوپې مې نه ځه او په دې روډ روانې مې ټوپې مې شي نو څه خبر خو نه کنه خدای جز او وخت پر راشي نوشتي پوه شي کاله کله ده وایي په خو څه مطلب شو نه نو دا څه ده خو اس سره بد کوي کنه اور بلکې زموږ صادر پوګنه مې بد کارم ولې صادر باندې وکینو ما به په مټه کې ځم او سره خیر بیا نشته تا فاتور زاده شو په ګاډي کې نشته په کور کې نشته نمبر نه هم راوي سو بیا شو اقا دکان کې پاتې شي په منګور کې جما زوی مثلا تخشن بجوګ ګرځې دي چې سوق دې منډه کې ماته به چې سوق برمنه کې ته زمانه په کښ تخشن ګرځې دی یو چا دې مګرځول زه هلته ناسې ما پوه شئ او هلته موږ بریاني خوړه را سره کنه بریاني خو او داسې په غوړ په اصلي غوړو کې پخ کړی څه قسمه و یار څوم خوږه وه ته وایه را سره څوک و مړېدو به هم نه یار یو بیا مخ نور نشته هغه مړه شوی و خو شیخ و دله تعالی چې دروړه واخه پکې نه واخه پکې نه نه زما ته لیدنه بچي خو کنه یار نور یې مرته ده مې دا څه ضرور هم ابو کوم کم اقل نه نسبه
برمه راواله یي ما چړه ځان سره ما سره چړه ده چړه ستاسو کړه دا مونږ په سړي پسې وړي وه چې شوه چړه چې شوه ځکه چې هغه ډزې نه کوي هغه په دې کې نه راځي چړه مله په دیر کې چړه وکړل ډېر په ډېر غټ په دغه باندې جوړه کړې وه پوه شوې او په پېښور کې مله ټوپک جوړی ډېر په لوی قیمت سره خو جي زه هسې نه ګرځوم هغه ځکه چې هغه زه هله ګرځوم چې لول لیسنس جوړ کړم لیسنس رسره نه واورم هغه دومره اعلی ټوپک جوړی چې په پوره دنیا کې به داسې ټوپک نه ځان ته سوړ د هغې هر جز هغه د مختلف ملکونو نه راوختلی یو شی یو ملک نه راوختلی بل شي چې کوم شی روسیې په کار دی نو هغه جز روسیې په کار دی چې کوم جز امریکن دی په کار دی امریکې نه راوختلی داسې ټوپک یې ما جوړ کړلی څه شی صرف یو بل سره فټینګ نه وکړلی لکه اوس روسي ټوپک چې نه ټول اجزا به روسي بعضې شی امریکن دی ښایي نو دا خو دا ټوپک خو ټول اجزا دي مختلف اجزا دي یو جز پکې امریکن دی او یو جز پکې څه دی دغه نوم نه راته ما خدای چې ودی وي چې ما خدای یو جاپان دی که نه فرانس دی که نه دا په ایټلي دی دغه غټ ملکونه دا طاقتمند ملکونه دي ایټلي دی جاپان دی فرانس دی امریکا دی او برطانیه ده او روس دی او چین دی پوه شوې پې دا اووه ملکونه دي هغه شی به ګرځې نو اوس خو هغه نور څه نشته نه چاړه خو راواله عجیب دی دا خبرې ټوغې نه دي ښه واده غواړي دکې یو کمال دا چې واده بلکل نه غواړي دا چې نه دی بلکل نه غواړي دا زما په چې داسې نه دي د دې د ښځو نه تور شوی دی ما ښځې کړې وې که نه د دې ته لړمنه ده دی یو دې هم دی ځکه چې هغه کله جنګ یو کله دې څه نه خبرېږي چې غویمه ده لړمنډه یو دې هم هسې په خیر هلې څه ده شوقه ده شپه ده که اختر راغی که دا څنګه چل دی چې ته راغلې په خیر هلې په خیر د خدای دې خوشحاله کړي چې ده ګوره په خبره ځان پوهېږه څه مې درته ووایې نو د صلات دا کومه معنا چې ده څه ده رقة القلب دا امکان په واجب کې نشته نو دا ټول دغه ځای کې هغه وایي ګوره دا عبارت دی د چا د علامه قرطبي وایي چې کله یو وصف د الله په حق کې صحیح نه وي نو د هغې نه به د هغې نتیجه حلو د هغې به څه او نتیجه د چا د رقة القلب صحیح رقة القلب اوس معنا به نه ګورئ خو چې زمونږ نرم شي زمونږ چې زړه شته او نرم شي نو څه کوو احسان کوو نو مراد ته نه به صحیح محض احسان نو حفاظت د خیر دې وي والسلام او نبی علیه السلام خو په دنیا کې هم سلامتیا ورته میله دنیا کې خو سلامتیا ونه و سلامتیا غاښونه یې شیطان شیري دي او په جنګ په احد کې څومره تکلیف ته میلاو شو یا دا یو کافر چې کوم دی چې کوم دردونه ای زما پیغمبره ته دا خپل زړه مه خوره اب خپل زړه خور چې دا خلک څنګه ولې دی ولې مسلمانېږي لا ها باخع نفسک دا بخه دغه ته وایي که نه ته زړه خورې دا خپل ځان به وخورې نو دا خو سلامتیا خو نه ونه او بلکې تاسو ته پته ده چې اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل په بلا مصیبتونو کې د ټول نه اشد څوک دی اشد د زیات سپچا راځي په انبیاء راځي نو سلامتیا خو د دنیا ونه او د آخرت سلامتیا یقیني ده نو ته څه د سلام څه معنا شوه که دنیا وې نو هغه شته نه او موږ به څه خولي چې موږ به وایو چې خدای د تکلیف دې ملا ونه شي او اوس به سلامتیا څه معنا ده چې هغه شته نه پوهېږې پې اوس خبره د آخرت پاتې نه د دې به ښکلی جواب یو زما خپل جواب دا دی چې مراد سلامتیا د پیغمبر هغه سلامتیا د دین ده ښه سلامتیا د چا ده او د هغه زړه په دین خوشحالېدو اوس پس د هغه نه پس ځکه چې دین ته ډېرې خطرې دي د امریکې نه خطره ده د روس نه خطره ده د چین نه خطره ده خپله د مسلمان نه خطره ده پوه شئ د دهشتګردو نه خطره ده او د چا نه خطره ده د هرې غاړې چې کوم دی خطره ده نو سلامتیا دې وي هغه ته څه معنی یعنې سلامتیا دې وي د هغه سلامتیا په سلامتیا د چا کې ده الله حتی چې نبي علیه السلام کله چې د مکې معظمې مدینې منورې ته وایي زه به نه یم ای مدینې واورئ زه به نه یم او په تاسو به د هر ځای نه به تاسو به خلک څه راځي په تاسو به خلک څه راځي وایه علم حاصلولو به راځي زه ته وصیت کوم چې د هغو سره به ښه کوئ دقه ځای نه د طالبانو سره ښه کول
لکه دا زه چې وایم چې تاسو ته اساني وي د دقه حدیث ته ګورم اورې مراد د دینه مدینه څوک علم نه چې چرته راځي طالبانو سره بخکه او دا به خدای کوم یو دا تاسو چاندا کوي دا هم دغه ځان هونه کې ټول طالبان د خیر د پاره لګي دا به دې کې ټول به دې راځي ښا دا زبردست غده نو ګوره نو دا شو او یا یو بل مطلب جوړ کا سلامتیا د تشویش د عدم غفران د امتنا سلامتیا سو ها سلامتیا د شي عدم تشویش د چا د غفران د چا د امتنا ځکه نبی علیہ السلام مسئ ها تشویش د چا عدم غفران د چا نه تشویش د چا د عدم غفران د امتنا ځکه نبی علیہ السلام به نبی سلام په سجده ورځيږي اوري دا ټول خلک بروان لاړ شي په چا پسې په آدم علیه السلام وګد حدیث ته هغه وایي چې ځان چې کم دینو ما دا خړلې و دا نه خړلې و ځان مې کېږي زی پوښ به خلک لاړ شي په چا پسې زی لاړ شي په چا نوح علیه السلام ما خیره کړي رب لا تذر ارض فرئن رب انتظرهم ها څنګه ده هغه د یار انک انتظرهم یذل عبادك ويد الا فاجا كفاره دا تبلیغان یو غدلته یو قسم کوي وی چې خدای پاک وته وی چې وی ته لاول منګي جوړ کا دا دغه کودرین او بیا له پاسه چې کم دینو کاڼه وای دا مات وی تا چې دا ټول تباک کنه او ته د خپل د کودرو د لوخي نه ما تول نه غواړي اما ته چې ټول رب اله زرار دي کف اوري دا تبلیغان خبرې کوي چې سند شته کنه سب کې راغلی کاس لګي دا څه کوي کنه اوس هغه دې څه پوکو خو خدای پیغمبر دا مثال دی غلط څه خبره تاسو کتاب کې دل موږ تبلیغان سره وګورئ چیر پړنه کوي ګوره یو به د جمعیت سره چیر پړنه کوي تباہ بشي او بل به تبلیغانو بد نه تباہ بشي او بل به چې اخو دی خو دې شي نه بزان ساتي وګورئ د بجلی د خدای په کارونو کې او د بجلی په تارونو کې وګورئ نه وي وسیله شي والسلام دې پیژن والسلام دې پیژن او سلام دې پچا باندې علامن پاغه چا باندې بعثه بالدلیل مراد د دلیل نه قران کریم دی دا هغه دایمي صدا دا هغه دایمي معجزه ده دا ځکه یاد کړه وجه د تخصیص د دې ده چې دغه معجزات ډیرو دلایل ډیرو ټول معجزات دلایل دي په وجود د نبوت ته پیغمبر باندې دلایل حجج نه دي او مراد دې نه څوک دی قران کریم دی په قرینه رسول الذي فيه شفاء لكل هم ظاهري آیاتونه چې بچا دم کې هغه صحابي چې سورۃ فاتحه ویلې وکنه پوښي اسره چې مارچ چلو هغه چې اسی درځه موږ له بدغه راکې پوښي موږ د ډوډۍ خو ته ډوډۍ نه راکوله اوس مارچ چلو تاسو کې څوک دغه نشته چې مار دمو کې ول نشته زه کوم کنه پوښي اله به در کوم موږ له بسو بيزي راکول دیش بيزي کوي ها دیش کنه تیس ولې پختول نه په پنجاب نه راکوشه کو نو دیش پوښه بیا صحابه کرام دا څنګه چلله دا خړل جایز دي دا خو ته دا وکړو نبی اسلام ایماله پکې مسره کا یو ولې راک دې جنا و د دې جنا دا نه چې ته دمونو بسون خلی او بس پیسې پیری اخو برشن قصه وجي اسوا ها برشن د اسلام دغه حدیث خبر هونه چې غیر توس د حجت قاطعه جوړای چې بس لګي په جمعات کې نه خزي سرناس دیو خو شی په دا ټپ ټپ په لمر کې ایو بس لړګي راغسته دا دغه ولټکې ایو پسې شپه یو پسې پیپ دا کړو او هغه په خزي بار نهسته او د ګیس دومره تیزو کوم چلونه اوري دا شي نشته ګورې ښا لكل علل ولوي سواء كان عليلا بالعلل ظاهره او بالعلل الكميه الباطنه وعلى آل كما تسند دوه مذهب یو سو یاغه نسبی او یا حسبی نو د اصحاب ذکر بعد آل نه نسبی والی د تعمیم بعد تخصیص ده او که د آل نسوالی هر تقی نقی والی بیا تخصیص بعد تعمیم نه لکه هغه هم په دغه آل کې چې کله تقی نقی د رسول خلق بګي زیات داخلي چې په دې وخت کې د دین کار کوي چې نه پیغمبر سم دورم تله او په اسلام ځان وجني او ځان په قرباني پوښه په دغه فدایان دې ته څوک رسي والله که د جزان یوال وزو دې ته څوک نشي رسیدي چې دا په افغانستان کې لګیاو او ځان یې څه قرباني کو پوه هغې ته بلا څوک ورسي نو دا دا شنو دا نو بیا دا څه شو تعمیم بعد تخصیص شو تخصیص بعد تعمیم اصحاب خاص خلک دی کنه
قال سره هو عام دي الذين هم مقدمات الدين. نو مقدمه دوه معنی دي کنه. یو مقدمه معنی مخکې کون کې دین دي. دا زموږ استاد به شي ما استاد مسره خبر وکړي بیا مقدمات څه دي. ها مقدمات ته نو مقدمات خو جي شخص فاعل مقدمتون ده. مقدمتون خو چې لغوي معنی لري کنه. نو مقدمات په کار دی کو هغه مقدماتو مقدمتون مؤنث کې استعمالي هغه خزه چې مخکې کون کې د دین هغه خزه مقدمات خزه دي کسړي دي روایت کنه یار چې لغوي معنی لري دا خزه دي کسړي دي نو دا معنی استاد جمعي دا پرې د مړه پويږي به دین وړه وخصوصیت ولا اصل کې مقدمه ما يتوقف الزو على شيء نو دا مجازن د دې په شان د مقدماتو د دینو په شان د چاو دا صاحب کرام لکه څنګه چې یو شی په خپل مقدمه موقوف وي ک دین په کم سيزونو موقوف وي نو دوی په شان د چاو داقیو څوک دا صحابه کرامو او ځکه خدای پاک د دې آیت نه معلومیږي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فإن آمنوا کدی ایمان راوړ دي خلکم داس ایمان راوړ اے صحابه ول تاسو ایمان راوړل ایمان د صحابه کرام ایمان الله ته دومره قبولو کدی ایمان راوړ خو اس ایمان نه لکه څنګه چې تاسو ایمان راوړل نو فقد اهتدوا د دې جن صحابه کرام د ایمان زور د دې جن پیژنه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای پوښه اوره اصحابي كالنجوم اصحابي سو بأيهم مقتدي بأيهم يوتنم نو هغه دا بګنه چې دا کته برو بګنه کې ټول پټوله په هر یو پسې چې تاسو اقتدا وکړه بیا اقتدیتم تاسو هدایت سو بیا ومه نو دا شو مقدمات دین دي او حجج د هدایت او د چا دي دې کې به سبا خبره کوم بس نه ویلګي دا از سبق نشته خو شو خیالي راک